یو بزرگ دی زبا ولا ډیر تلم هغه بچا پسې مونځ نه کول ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دو مونځ کړی دو مازیګرا مونځ زما جمعه ته براغه نو مونځ نه ډیر لوی عالم ډیر می تنگ کو چې تنگ می کو نو کوټه ته نه استم او راته وی چې پرې دې مینا صدر توخه مالنا جی یریګم واسه حل راته وی پوی خوې کنه مولا یار صدر ته معلوم دي د عمل در ته معلوم دي خلق در ته معلوم دي عقیده در ته معلومی دي مالا ویل منز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسیم کیږي دا ټیک دا مالا وېزه چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړ او کوي زما دې مخ ته لاس کوي درته وخیمس مال نه جي کړه کې مې خیال وکم مالمان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لا مولانا ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلی دي د یمحو الله ما یشاء په زمن کې قران کې آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چالي کله تقدیر محو کی د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه یو تفسیر مظهری کې دا ځای وګوره مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناستو په لوح محفوظ نظر پریوت الته چې ولید نو دا د زامنو استاد چې مولانا طاهر دا شقی لیکل شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت الله علیه ډیر خپش چې دا سړی زما د زامنو استاد دی او دا خو ډیره بده خبره ده ډیر لوی عالم دی مجدد الفزانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تر آیات شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر امرت کیږي نو ما دعاګانې شروع لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغي تقدیر هم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یو میاشت مې الله تزاری وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړي چې میاش پس می بیا مراقبه وکړه په لوح محفوظ می نظر پریوتو نو مولانا طاهر می ولیدو چې د شقی په ځای سعید لیکل شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکل هغه خلق عنقاش اوس الدنيا جیفه وطالبها کلاب دنیا یو مردار ده او طلب کون کی سپی دی اوس چونکه ټول اهلی دنیا شو نو چې ټول اهلی دنیا شو نو مولانا روم کې یو غاټ بم غرزوله چې اهل دنیا چون سگے دیوانا ان اهل دنیا چون سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چه دے الحمدو کے خطا تیرا مدہ تیرا کڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چه ټول قرآن کے سور لسورت دی ټول قرآن کے تمرا سورت دی سو دی تمرا دی لکا نه د دیم واورې ده قدر ته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا وشمارئ یو سل سورلس خو ما ویلې یا دوی ویلې دا وشمارئ و افسوس بدای چې تاسو ته معلوم نه دی وجه یعنی وجه صدا وجه دا ده چې
دی کتاب سره مینا نشتا همیشه د پاره د هغه کتاب خط و خال خلق یادئی چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجنه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت یا دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دی سر دی په ور ټټ کړي یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښ کم کتاب کې چې د یار د خط و خال نخې وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چر نو دی کتاب کې زما د یار د خط و خال نخې قرآن کریم کې دا الله د جمال او دا الله د جلال او دا الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخي نو عزیزانو دا زتا است ایمانی وېما چې ما کومه زمانہ کې د قرآن ترجمه بچ پڑھاولا نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نو چې ما به په نه کتو نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چې صد نظر اوتی دي نور ته یادم دا زه چې څومره تقریرونه 15 کال وشو ما 15 منټ هم چره تقریر ته سوچ نه دی کړی 15 منټ نو عزیزانو داسې لفظ نشتا او داسې مشکل نشتا چې ما دا غي تحت پکې ځان رسول نه دی چې څومره زما وس کې نو قرآن کریم د خدای د جمال او داغه د جلال او داغه د شان کلام دی او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دام نه ورزي چې زمونږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولی وی دا لفظ قرآن ورته ولی وی دا کله نازل دی څومره موده کې نازل دی په دې پوین مونږه بلا پیا چولې دا خو پوی دی او کنا پوی دی کجوندی نرانی دیکھیږي او په مرګ رانی دیشم بس خو الحمد قل هو په وایو نور وایو چې بیخته اور پسې وځي چې ارڅ ور سره کی نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار ځکه چې بل سشتنا ا طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چې دې صورت ته سورته فاتحه وایي علامه قرطبی لیکلی دي چې د قرآن د هر یو صورت څه خاصیت دی بعضی صورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شی په اسم د جز باندې لکه دې پسې صورت ته سورته بقره وایي نو سورته بقره ورته ځکه وایي چې هغه کې مخکې د موسی علی السلام د اغوا ذکر دی نو بقره عربی کې غوا ته وایي نو ټول صورت چې ده په یو جز مسما شوی دې صورت ته سورۃ الفاتحه وایي علامه قرطبی وایي چې د فاتحه وجه دادا چې یا خود دې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې افتتاح د منځ کې منځ چې ده هغه په دې صورت باندې شروع کیږي نو افتتاح شروع د شي ته وایي په دې صورت منځ شروع کیږي د دې وجه نه دې صورت ته سورۃ الفاتحه وایي یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن کیږي د قرآن شروع چې ده نو هغه په دې صورت باندې کیږي
उसके यो बल खलजान दे प दिमागो के रागे कि दा सूरत बांधे इफ्तिताह द कुरान पर दुनिया की देवजन और तसीरत फातिहा वही कासमानों किम पर दी सूरत बांधे इफ्तिताह द कुरान शवे हुआ देता लगवा की अजीजानो तो कुरान करीम दो किस्म तरतीब दे यो अगर तरतीब दे द कुरान चे पर लौह महफूज बांधी लिखले शो और यो अगर तरतीब द कुरान द नुजूल दे नुजूल द कुरान चिकम दे अगर मुख्तलिफ शवे दे कलिमा कलिमा आयात आयात सूरत सूरत वगैरह वगैरह दा प दरविश्त काल के नाजिल शवे दे दरविश्त काल के प लौह महफूज बांधे दा कुरान कंप्लीट लिखले शवे उस दा मौजूदा तरतीब द कुरान चे दे दा अगर तरतीब दे चिकम तरतीब बांधे दा कुरान पर लौह महफूज लिखले शो दे उस दा तालिबान हजरात उलमा पुईगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब वक्त के आयात रागे नु अलतबे हुक्म को सहाबा होता कि दा आयात प्लानी जे की के दी दा प्लानी सूरत सर के दी दा कलिमा प्लानी जे सर के दी बिया दा कुरान चे दे दा प दरे किस्म सीजों बांधी लिखले शवे यो द उसाए प सरमने बांधे यो द खजूरो प पाणो बांधे यो द उख प दे कुप के यो प्लन अडू के प अगे बांधे कुरान करीम बच नाजिले द नो आगा जमाना के कागज वगैरह को नो पदे दरे किस्म सीजों बांधे द कुरान द अल्फाज किताबत बके द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाद जिसो वक्त के दे कुरान ला द किताब शिकल वर्कड़े के द सिद्दीक अकबर पर जमाना के नुदा प आगा तरतीब बांधे वर्कड़े शवे दे चिकम तरतीब प लौह महफूज लिखले उस्ताद बदावे चिदा वक्त के लौह महफूज चा तखकारे द अजीजानो उस खुद जमाना के अडुदा खबर पकार जका ना दे वक्त के लौह महफूज और सिदरतुल मुंतहा चा तखकारी जका को लोगों दे यो द्वसलोर बड़ी सी पैदा का हो प्रापेगंडा बदीव के हो तो चरते यो गोट के ना दा से प्रापेगंडा बदीवशी चिप ज्वंदी ने बने पार्श माल्ला के नहीं नो दे वक्त के खोड़ ताजुब खबर अदा ना और दादा और दो दर तनवेम जखपल लीदो खबरें दर तकोम चीज यो बुजुर्ग तवरगले मन मुंग नास तो अगल लेट रहुआ तो द कोटे मां और तेल जे हजरत मुंग होडेर वक्त तेर को मां तेवी चीज लग मसरूफ मां खुदा सर में पर टेलीफोन खबर को ले मां तेवेली सड़े वो समझंदे डेर मुरीदानी दी बुजुर्ग दे नन जबा बुजुर्गी से यो खजे तचावे द गड़ा चल दर्जी वे खोरी गड़ा से तो वे खुजान खजोल होता हुई जान खजावा बस दगे ता गड़ा हुई उस खुश बरगान देर ज्याद थी खो अगज बरगान लाड़ चाग हकीकी मानो की बे लौह महफूज लीदा पासली मानो की रहमान बाबा द्रेनिम सवा कालो अगा वही खुदा सशु अगा माली दली खलक खुदा सशु अगा माली दली खलक प जाहिर प बातिन खुली खलक उस टोल दा मुंगा तासो गंदी कुछ अडप पाती होगा